زما محترم مسلمانانو اوریدونکو ورونو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت داغه د زندګۍ او تاریخ داغه مقدمه شروع کړې. تیر جمعه موږ دې زه تر رسیدلو چې الله رب العزت حضرت ابراهیم علیه السلام د حکم کو چې کعبه جوړه کا اغی کعبه جوړه کا او په مکه کې ټول خلق چې کومو اسماعیل علیه السلام اولاد دا غي بار بچو دا ټول خلق به دا غنه قبيله جوړ شي. اول تا جرهم قبيله راغله دا ټول خلق په توحید باندې او د الله رب العزت وحدانیت منو د ابراهیم علیه السلام په دین باندې ډیر مودا تقریبا کتابونه ذکر کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوشتم نیکه معد بن عدنان پوری دا چې کومو دا نیکان صالحان خلقو که چرته یونیم پکې پټ مشرک او بکنه دا ټول چې کومو دا بالکل د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغه صحیح دین باندې دا خلق روان. بیا په دې کې شرک څنګه نن به د هغه ځای خبره شروع کوم. په دې مکه کې جرهم قبیله آباد و د اسماعیل علیه السلام د بچی او د غیبه د دولس قبیله د آباد وي. دې ته د حرم شریف متولیتوب او د دې مشری د حواله کله چې دې ګډ وډ شو حجان براله غي سره به ظلم زیاته کولو جنگ جګړه فساد دین بس پرول شروع شو. نو په دې علاقې کې د یمن یو بل قبیله راغله و چاغې ته خزاعه قبیله ویل کېده. هغه قبیله راغله و بس هغه د سره جنگ ورته د الله رب العزت یو قانون دی ک الله رب العزت ته یو ډېر لوی مرتبه ته ورسي ډېر عزتونه دل درګي دلته د خلک د کعبۃ الله متولیتوب کولو د کعبۃ الله خدمت کولو. خو چې کله دی نافرمانیان شروع کړي الله رب العزت آغا حدیث عبد الله سلوک معمولی الله رب العزت آغا عظمت والا کار او آغا د عزت والا کار د دین واغستو. دا خزاعه قبیله را لدی سره جنگ جګړه وکي او بس دین د دې د مشری چې کومه ودای واغسته د کعبۃ الله د مشری چې کومه د دین واغسته. بدا د اسماعیل علیه السلام د اولادنا او د جرهم قبیله نه داراله د خزاعه قبیله ته خزاعه قبیله ته د مشری راو رسیدا. سټم چې د جرهم قبیله والدی خو توجه کوي سټم چې د جرهم قبیله والدل تنتلل نو د دې طریقو کې چې د بغض د وجه نه او د عناد د وجه نه د کم چې د ابي زمزم کوې او د کوې بنکو چې دین به د خزاعه قبیله والا بوبس کی چې وینس کی چې دې داړو پتهونه لګي چې دې په تکلیف کې پراتی بدای ورته بن کو دې د دې ځنه لاړ بدی مشری کول پدې کې یو کسو ډېر سخی ډېر مالدار ډېر تکړه انسانو عمر بن لحین مداغ ډېر تکړه انسانو. بس هغه د عربو دا یو طبيعت د چې کم یو کس خدمت کوي او مالدار وساغه د خپل مشرکینو د یو مالدارو او یو د خلکو د خدمت په وجه باندې کوم حاجان مراتله غیله به ډیر زیات خدمت کول دا غي به ډیر مل مستیا کوله. بدی مشر شو یو طرف ته د ذاتی مالدار او بل طرف ته د خلکو مشر شو نو دوه هدي ورته ملو شو. خو د طبيعت کې دا توحید چې کم ده د طبيعت کې پوښ شوی نو د سیده د زړه چې کوم د شرک طرف ته مایل او توحید باندې پوښ شوی نو. نو کتابونه لیکي چې د سفر د پاره یا د بل سکار د پاره یا اصلانو شام طرف ته دی شام ته سفر وکړو چې شام ته لاړو الته عمالقه قوم عمالقه مضبوط په الله د کلک یقین وي بیا استاد ذهن استاد دماغ استاد زړه بیا غ طرف ته نسی چې د او کتل ورته یره دا خو دا تاسو له سفیده درکې یره وي زمونږ چې چا سره دښمنی وي بس مونږ سره دا مدد کوي
موږ سره چې څوک جنگ کوي کنه نو موږ د دنه مدد غواړو به موږ سره د مدد کې دا د غي نظریه او عقیده جوړه شوی و کله قحط راشي په قوم باندې قحط راشي وبني موږ د دې بود نو غواړو به دې موږ له برای نور د څه قسم خبره وو کې ورته یې مال دان راکې یواله کړه مالدار سره د علاقې مشرو نو ډبل عہده ور سره دای ول ورکو هوبل یو بود دی هغه ول ورکو د مان طاقت بچ چا سره جنگ جګړه بدا هوبل نه بد سوال کول چې بدا د هوبل په وجه باندې مونږ دینه دا جنگ ګټو دا طاقت دی یو بل نور بوتانم د ځان سره راوړل د یو جن تابع یو بل روایت په هم د خدای لیک مضبوط دا بیانو چې جن د تابع او پیره د تابعدارو هغه ور سره تلو هغه ورته وی چې ای زما آقا ای زما مشر چې هر څه چې دتا د په شام علاقې کې یو ځای خیم تاغره او کنه الته کندو کنه تا ته ډېر جواهرات او تا ته ډېر قیمتي شیزونه ملوشي سید بده چا غزیدا عمر بن لوحی غزیرا او کنه سن التن بوتان راوي سپینځه بوتان مونږه غالبا اولنی بیان مونږه د دې وضاحت کړو ود سوا یغوث یعوق نصر د بوتان دراوي سد نوح علیه السلام د قوم نه دا پاتې شوی د بوتان بدا بوتان مرول را خپل قوم لدای پټول باندې تقسیم کو خپل علاقې درانه بچ څه خبره به کول ملک سی ابو بس مالدار د مالدار خلکو خبره خلک منی بس چې سی ویل بدا بوتان ټول لور کو ټولو منل بس خاص قبیلو لور کو کم غټ قبیله وي بس هغه لور کو چیرې داتا سوال بس دا د عبادت کوي دا بتاو سره هر څه درکې بس څو وخت تیر شو نه دی وی چې موږ کم کلیو چې اوس مثال دی فلانکی قبیله له دومره لري علاقې نه ول رازو خپل کور کې ځان لول نه جوړو نو بس یو بوت یا داغه د سوچ مطابق یو رب ځان له پکور کې جوړ کو چې دومره مونږ لګیاو دي ګرمۍ کو یا دومره پریشانیانو کې مونږ زوال ته غن دنه سوال کوم ځان له کور کې جوړ کو خپل سہولت د پاره ځان له کور کې بوتان جوړ کو زی په زی باندې بوتان چې دا کم چې 15 شپږ بوتانو د دې هم شکل جوړ کو بدا عربو کې دې طریقې سره دا شرک دا عام شو او دیم یو دو بوتان نور هغه دا چې یمن کې یو دو کسانو د یو اساف یا اوصاف نوم سړیو او بل جنۍ وداغه نایل نوم یمن علاقه کې د یو بل سره مینه محبت یو بل باندې عاشق معشوق شو نو د خپل کې ملاقات موقع دې ته نه ملاوي دا نو بدی دار ورځ ټاکلې چې د حج ورځي بس مونږ وګوره د مشرکانو سره د شرک د کعبۃ الله تعظیم به کولو حج به کولو ګوره حج به کولو عبادت به کولو الله به منلو شرک به مر سره کولو نو بدی را روان شې دی چې مونږ به قافلې سره د حج په معنی باندې لاړ شو کېدې چې د سفر کې مونږ ته موقع ملو شي مونږ یو بل سره ملاقات بدی کې را روان شو کعبۃ الله ته د مکې دی علاقې ته دی را ورسېد بدل د دې خبرې کول چې د سټیم مونږ ګورو چې زمونږ دا کم قبيلي دي چې دا یا د عبود پر بهر وتی زکه چاغه جرهم قبيلي خو ته نو په پټه کړي ونه دی د بار نو په ول وروړي نو کدي چرته وبو په سلاړ شي یا دی ودی نو مونږ د کعبه ته دن شو الله خپل خواهش پوره ودی کعبه ته دن شو ټیمو کړو چې هر سټیم بس موقع لید خلکو دو یا چرته تلو نو بدل ته دن شو دن زنا وکا کعبه کې دن دي دواړو زنا وکا چې زنا یو کا الله رب العزت د دواړو باندې عذاب را وسود دین کانی جوړ ک کانی د دواړو نه نایلین او د اوصاف نه کانی جوړ ک چې کله نور قوم را نور خلق را لوي کته او دی په هغه حالات باندې چې کم د دې د زنا فعل او کم طریقو هغه شان بددینه کانی جوړ شو نو د دې خلکو په ذهن کو د دې پزړه کې نورم د دې کعبۃ الله د تعظیم زیات شو چې دا وګور الله رب العزت د کور چې سو بیزتی کې دا حل به نورم د خلکو په ځلونو کې د کعبه قدر زیات شو بدی د څه طریقو کې دا کانی راواغ سودا دا کم ځای کې د ابي زمزم د کوی اوس به خو بن شو غیبن کړو جرهم قبيله بس اغه ځای کې دا کې خل د عبرت د پاره خلکو وتوافم کول به بدل دراتله جوړو د کعبه تعظیم کوي عزت کوي کنه دا حل بوي
بیا سټیم باندې سو شو جرا دای د دې زنو چت کې یو صفا باندې کې خو یو مروه باندې کې خو دغه چې د صفا مروه یو ځان له چت عظمت والا زید نو دی چې دا بدې چې کیدو نو نورم خلق توجه سره ګوري بیا ټیم تیرې دو د خلکو په ذهن کې شیطان د سوا شو چې دا بوتان دل د پراته داسې کمالي خلق دا داسې بیکار نه چې دې چې د الله کور سره پراته دي دا نیکان خلق تیر شوی دي د دې عبادت شروع کړي د عبادت بیا د خلکو شروع اغه زنای کړه د الله په کور کې دنه اغه نه بیا نیکان خلق په بیا ته بس دې خلکو عبادتونه شروع نو دې طریقې سره دې ځکه دا د غراله دا شرک او دا ترتیب جوړ شو دې مشرکان یو بل کار کړه دا تلبیه سره د تلبیه چې مونږ وایو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك دا تلبیه دې بدل کړه د مشرکانو ولې تلبیه بدل کړه آلته چې دې د بوتانو عبادت شروع کړه دا خو یو مسله ده چې کله ته خپل رب سره نور شریک نو به د رب تابعداري هم کې خدای دې بل ممسنا سره تعریف خو کې کنه بدی وسول چې تواب به کول لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك دلته به استثناء کولا الا شریکا هو لك تملكه وما ملك یعنی اے الله مونږه حاضر یو اے الله مونږه حاضر تاسو سره شریک نشه مگر هغه شریکان چې تا ځان سره بخپل شریک کړی دي یا تا غیلا خپل د شراکت نه سنا صبر خبر کړی دا دی بدا الفاظ ویل او دین علاوه دا سایبه وسیله او هام نه سایبه وسیله نور قسمه قسم طریقې دی چې کم دی د عمر بن لحی دا په خلکو کې رایج کی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی ای بیان فرمای چې ما وکړه چې په جهنم کې د عمر بن لحی لګیا د خپل کلمی راکا خپل کلمی راو باس چې دا د ابراهیم علیه السلام چې کوم اصل دینو د بدل کړي په دی وجه باندې الله رب العزت د عذاب ورکړي دی لګیا دی دا د کلمی خپل راو باس راکاږي دین علاوه دی عمر بن لحی چې کوم د په دې خلکو کې د دې بوتانو په نوم باندې یعنی کوم او خان او هغه د دې باندې یعنی بحیره قران پاک کې دا ذکر د سایبه وسیله حام وغیرہ بحیره دان سے مفسرین په دې کې دوا اقوال وروړي بخاری شریف کې یو روایت ده امام بخاری کتاب التفسیر کې وروړي بیان فرمای چې چې مشرکین وب د کم ساروی یعنی د کم اوخبا د پي به وقف کړه د بوتانو په نوم باندې بس هغه با او د هغه په وخت کې به سوره وکړو بهيري تعریف مونږ کوو چې د کم اوخبا پي به وقف کړه چې د پي به د بوتان دغه کې به د بوتانو په نوم باندې هغه بزان د پاره دا حرام کړه دا مونږ نه دغه مونږ بنه استعمالو او د هغه په غوګونو کې به سوره کو دا په دې کې خوشی کړ او یو بل تفسیر کرا دي چې هغه اوخه چاغي بلز بچی راول نو دی بول چې دا خو ډیره بختور اوخه نو دا به خپل دی بوتانو په نوم باندې دا طریقه ورته چا خو دا ورته دی عمر بن لحی خو دلو نو دا د دې عربو کې دا یو طریقه رایج کا صایبه په کې رایج کا صایبه اغه ساروی ته بدی ویل چې کم بدی ویل چې کا فلان کې کار زما او شو نو زبدا اوخه یا د فلان کې زناور چې دی دا بزده دی بوت په نوم باندې خوشی کوم نو به باغ باندې نه چا سورلی کول شو نه بداغي په چا د کول نه به هغه کله چا پټی ته بلاړ نو پټی نه منع کول چې دا د بوت په نوم باندې وقف شوی د ډېر د عزت او احترام په نظر به ورته کته یو پکې وسیله دی را پیدا وسیله هغه چې هغه مستقل لز بچی راوړل نو بس دی به ویل چې یاره دا د بوتانو په نوم باندې به کا هغه بر چې موږ کم ذکر کې لز بچی به راوړل اخره کې یو لسم به نر راوړل او دا به لسوانه ماده راوړل نو دی ورته ډیر په نظر سره کته او دا هغه به د بوتانو په نوم باندې وقف ک او دینه حام به هغه اخت ویل نر اخته چاغه به لس اخو سره لکه ماده سره ملو شو جفتی به وکا
ناغه نه بچي دغه شنو بده ته ډیر د عزت احترام په نظر باندې کته دا به د بوتانو په نوم باندې دغه کجدا ډیر بختور دي چې لس پر دې ملو شوی د دا قسم عقاید د خلکو جوړ شو الله رب العزت په دې باندې رحم وکړو او په دې کې الله رب العزت اراده فرمایله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانتي هستی او پیغمبر دې ته درالې غلو اراده وکړه ځکه کله خلک هم د نسل د نسل د په دې شرک او په دې فضولیات او په دې ګناهونو کې مبتلا او دې به کم زیادتونه الله په دې خلکو باندې رحم وکړو ان شاء الله آینده جمعه بیا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې کم یو څه واقعات دي دا غي ذکر وکړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.